مور شفقت تے ورور طاقت تے چې رور د چا نه د ده به طاقت نه او چې مور یې نه نو دا به شفقت نه نو مور شفقت تے او ورور طاقت تے رور په وجه سړی ګڼ ښکاري د رور په وجه سړی درون ښکاري او حدیث مبارک کې راځي المرء کثیر باخیه سړی د رونو په وجه ډیر وي چې رور یې نو خلک وي ډیر دی او طاقت ته نو د خدای د پاره دا رښتیا سي په معمولی خبرو مه خرابوئ مال څه شی دی خواږه رونه بیا یو بل ته غږ نه کوي تر څومره خوږه رشته ده نن موږ ته پښتو کې او په معاشره کې دا تعلیم میلاو دی تره نه خبره پټه ساته ګورې دا تربور دی او د تره زوی د ده نه خبرې پټې ساته تره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عم الرجل سنو ابیه تره چې دی که نه دا د سړي پلار په مثل دی دا د پلار په مثل دی شریعت او د پښتو داسې عجیبه تعلیم روان دی چې وراره له به د تره سره اختلاف پیدا کوي وي دا ګورې زمونږ بدخوا دی ده نه به ځان ساتي دا به مونږ ناسوده دی ته څه کروڑ پتی شوې چې هغه په تا ناسوده دی خو چې تا ته څه پاتې دي د پلار نه نو خو هغه ته هم پاتې دي یو شان رونه یې نو دا تعلیم بچو له مه ورکوئ چې د وخت نه د تره د بچي سره د وراره سره ورله کړکېچ پیدا کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عم الرجل سنو ابیه پلار تره د سړي چې دی دا د پلار په مثل دی دا د پلار په مثل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناستې خبرې کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په دې کې تره راښکاره شو عباس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عباس رضی الله تعالی عنه ولید او راغی نو نبی علیه السلام خبرې په قلاره شروع کړې چې تره پاسېد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وایي څه تکلیف درته راغی تا خبرې ډېرې په قلاره کړلې هغه ورته وایي نبی علیه السلام نه ما ته تکلیف نه دی راغلی خو چې زما تره مخامخ راښکاره شو نو جبریل امین راغی ما ته وی خبرې په قلاره کوه د پلار شاخ دی راغی ما ته جبریل امین راغی چې خبرې په قلاره کوه پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه او نن موږ تره دشمن ګڼو مشر رور دشمن ګڼو حدیث مبارک کې راځي د مشر رور په کشرانو داسې حق دی لکه څنګه چې د پلار په بچو حق دی مشر رور خو پلار دی تره خو پلار دی نو دا ډېرې خوږې رشتې دي او دا د مالونو په وجه باندې هغه نه خرابو مونږ ډېر رونه ولیدل بیا یې په جنازه ولاړې او جاړي په ژوندانۍ ورسره غږ وږنئ بیا ډېر رستو خپئ نو ښه خبره دا ده چې رورولي دي